مخکې دا خبره تیره شوه چې ایمان عبارت د تصدیق او د اقرار نه دی، خو تصدیق داسې رکن دی چې لا یحتمل السقوط، په هیڅ یو وخت کې نه ساقطیږي، او اقرار داسې رکن دی چې په بعضې اوقاتو کې ساقطیږي، لکه په حالت د اکراه کې. بیا اعتراض دی فإن قیل سره. خلاصه د اعتراض دا ده چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی، نو که تصدیق نوي نو ایمان به نه وي. سړی ودی نو دکې تصدیق نشته، ولې؟ ځکه تصدیق د نایم صفت نه دی، تصدیق د یقظان صفت دی. دویم سړی غفلت کی تکذیب او تصدیق ته هیڅ سوچ نه په بل طرف کی، بل سوچ کی، نو دکې خو تصدیق نشته. په کار ده چې دی مؤمن نشي، حال داره چې دته خلک مؤمن وی. فإن قیل که څوک اعتراض وکي قد لا یبقى التصدیق، دغه تصدیق کله نه پاتې کیږي، کما په حالت النوم، لکه د خوب په حالت کې، والغفلت یو د غفلت په حالت کې سړی غافل شي نو تصدیق نه وي. قلنا سره د جواب کوي، خلاصه د جواب داره چې تصدیق باقی دی، او ظهول خود حصول د تصدیق نشوي. نائم کې هم تصدیق شته، غافل کې هم تصدیق شته، خدا ظهول د حصول د تصدیق نشوي. تصدیق نه ظهول نه دی شوی غفلت، بلکې غفلت د حصول د تصدیق نشوي. دی وخت کې حصول د تصدیق نشته، نفس تصدیق شته. قلنا منګه جواب کوو تصدیق باقن، تصدیق باقی دی فی القلب پزړه کې، والذهول او غفلت انما هو عن حصوله، غفلت خود حصول د تصدیق نه راغلی، نه د نفس تصدیق نه. دا یو جواب. ولو سلم سره دویم جواب کوي، که دا اومنمه چې تصدیق د غافل او د نایم په زړه کې نشته، که دا یوې لحظې دپاره اومنم، نو بیا منګه دا وایو چې د ایمان ضد دا دی چې تصدیق لاړ شي خو د هغې ضد راشي. نو نایم کې چې تصدیق نشته خو د تصدیق ضد هم پکې نشته چې تکذیب دی، او د تصدیق نشتون دا منافی د ایمان سره نه دی. د تصدیق نشتون او د ضد راتلل دا د ایمان سره منافی دی. تاسې پې پوه شئ، تصدیق خو ټیک ده منم چې نشته، خو تصدیق ضد خو نه دی راغلی چې هغه تکذیب دی. او منافی د ایمان سره خو عدم التصدیق نه دی، بلکې منافی د ایمان سره عدم التصدیق او وجود و ضد تصدیق چې هغه څه دی؟ تکذیب. ولو سلم کو منلی شي فالشارع شارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه، ګرځولی دی محقق یعنی موجود، الذي هغه تصدیق موجود ګرځولی دی، لم يطرأ عليه ما يزاده، چې نه یې عارض شوی په هغې باندې هغه شی چې د دې ضد دی، دای ګرځولی دی په حکم الباقی، په حکم د باقی کې. حتی کان المؤمن اسما لآمن فی الحال او فی الماضی، مؤمن نوم د هغه چا دی چې په الحال ایمان راوړي او که په ماضي کې. ولم یطرأ علیه ما هو علامة التکذیب، او نه یې عارضه شوی په دې هغه څه چې هغه د تکذیب علامه ده. هذا الذي ذکره، دا هغه څه چې د ذکر که چې ایمان تصدیق دی او اقرار دی، دا مذهب د بعض علماو دی، او دا اختیار د امام شمس الائمه دی او د فخر الاسلام. وذهب جمهور المحققین، او جمهور محققین ذهاب کړی دی الی دې خبرې ته انه هو التصدیق بالقلب، چې ایمان صرف تصدیق بالقلب دی. و انما الاقرار شرط لاجراء الاحکام، او اقرار خو شرط د اجرا د احکامو دپاره په دنیا کې.
شطر نه دی، رکن نه دی اقرار. لما د دې وجې نه چې تصدیق د قلب امر باطن دی، لابد له من علامتن، لابدي د دې لپاره د علامې نه. فمن صدق بقلبه، چې څوک تصدیق کوي په زړه، ولم یقر بلسانه، ولم یقر بلسانه، او اقرار نه کوي په ژبه، فهو مؤمن دی عند الله، اگر که دی نه دی مؤمن په احکامو د دنیا کې. ومن اقر بلسانه، چې څوک په ژبه اقرار کوي، ولم يصدق بقلبه، او په زړه کې تصدیق نه کوي، کل منافق په بالعکس دی مؤمن نه دی. وهذا هو اختیار الشیخ ابي منصور، والنصوص معاضدة لذلك، او نصوص هم قوي کون کی د دې خبرې. ابو منصور ماتوریدی د مذهب چې ایمان صرف تصدیق د اقرار او پکې نه دی داخل. قال الله تعالی خدای وایي دا اولئک كتب في قلوبهم الايمان، دا هغه خلک دي چې الله تعالی د دوی په زړونو کې ایمان مقرر کړی دی، او په زړه کې اقرار راځي که تصدیق راځي. معلومه شو چې ایمان تصدیق د اقرار نه دی، اقرار شرط دی. وقال الله تعالی وقلبه مطمئن بالایمان، زړه مطمئن بالایمان دی، ایمان نسبت قلب ته. وقال تعالی ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان نه دی داخل چې تاسو زړونو کې، اقرار خو کړی او کنه خو تصدیق د ایمان ویلی. وقال نبی صلی الله اللهم ثبت قلبي على دينك، خدای زما زړه ستا په دین مضبوط کړي، زړه ته د دین نسبت وکړه. وقال الاسلام اسامه حين قتل من قال لا اله، اسامه ابن زید یو سړی مړ کړ چې لا اله الا الله ویلې جنگ کې. وای تا خو نو وی ولې دې مړ کړ؟ وای د ویرې نه ویلې، د مرګ نه یارېده، کافرو. نبی اسلام ته هلا شققت قلبه، ته زړه چیرلی و چې د ویرې نه لا اله ویلې، یعنی زړه کې خو تصدیق چې خو دې ته مؤمن وای کنه. اگر که فإن قلت کته اعتراض وکړي نعم الایمان تصدیق دی، لكن اهل لغت لا يعرفون منه الا التصديق باللسان، اهل لغت خو نه پیژني د ایمان نه مگر تصدیق باللسان، ژبه به استعماله، اهل لغت و ایمان دی ته وایي. او نبی علیہ السلام او صحابه کانو یقنعون من المؤمن، قناعت به کو د مؤمن نه په کلمې د شهادت، ويحكمون بإيمانه، او حکم به کو په ایمان دغه غیر د استفسار د ما په خلمی چې زړه دې څنګه د زړه تاسو به نه کو، بس اقرار باللسان کافی ګاڼه، اقرار باللسان بس کافی ضروری شي. قلت من جواب کو لا خفاف ان المعتبر، پټواله نشته په دې خبره کې چې معتبر په تصدیق کې عمل د قلب دی. حتی لو پرزنا عدم وضع لفظ تصدیقی، کمنګه پرس کو عدم وضع د لفظ د تصدیق لمانند هیڅ یو معنا د پاره، او وضعه یا وضع کو د معنا د پاره چې غیر د تصدیق قلبی نه دی. لم يحكم احد من اهل اللغه، فیصله نه کوي چې تن د اهل لغتو اول عرف د عرف چې متلفظ به کلمې د صدق ته مصدق د نبی علیہ السلام د مؤمن دی پرې، جو سره وای صدق ته نبی علیہ السلام ته دا مؤمن دی کنه، ځکه اقرار وکړه کنه، اقرار د تصدیق وکړه. ولهذا دیو جن صح نه په ایمان د بعض مقرین باللسان، ډېر خلک دي چې هغه په جواب باندې اقرار کړي دي خو خدای ته ایمان نه پې کړي. الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اقرار کړي دي خدای وایي وما هم بمؤمنين. او الله وقالت الاعراب آمنا، آمنا په خله ویل اقرار شه، قل ورته لم تؤمنوا، تاسو ایمان نه دی راوړی. دا څه دي؟ ها قل ورته لم تؤمنوا، تاسو ایمان نه دی راوړی، ولكن قولوا چې اسلمنا، موږ اسلام راوړی. او هر چې مقر باللسان دی وحده پلا نزاع انه یوسم، دې کې جګړه نشته چې دین مول کېږي په مؤمن لغتن، خو ته مؤمن وایي وتجري عليه احکام الايمان ظاهرا، او احکام د ایمان به ظاهرا جاری کیږي. وانما النزاع په دې کې چې مؤمن دی په ما بینه و بین الله او کنه دی. او نبی علیہ السلام ومن بعده كانوا يحكمون بإيمان من تكلم، هغه به فیصله کوله په ایمان دا غچا چې چا به تکلم وکړ کلمه د شهادت. كانوا يحكمون بكفر المنافق، هغه به منافق په کفر هم اقرار کو. په دلالت کې الله په دې خبره انه لا يكفي في الايمان، چې کافی نه په ایمان کې پیل د لسان بلکې پیل د قلب هم ضروری دی. و اذن هم دارنګي الاجماع منعقد، اجماع منعقد ده علا ایمان من، په ایمان دغه چا صدقه به قلبي چې تصدیق کوي په زړه، وقصد الاقرار باللسان، قصد اقرار په لسان کړي، ومناه منه مانعون، او چې د دې نه سمانی خرس ګونګي
ژبه نه چې خوځولی په زړه کې تصدیق دی دا مؤمن دی که اقرار باللسان رکن وی نو دته ولې مؤمن وایي د خو اقرار ونه کړه فظهران لیست حقیقت د ایمان مجرد کلمتای شهادت نه ده لکه تک علامه زعمت الکرامیه لکه کرامیه وچوي ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين مذهب د جمهور محدثین او د متکلمینو ما سوا د اشاعرهونه دا د فقهاونه چې ایمان تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان دی اشار الى نفي ذلك بقوله اشاره وکړه نه په دې ته په دې قول سره چې طاعت دا زیادت په نفسها راولي او ایمان لا يزيد ولا ينقص ګوري نپذری فاما الاعمال طاعت فهي تتزايد في نفسها په خپل دا زیاتیږي او کمیږي والايمان لا يزيد ولا ينقص ایمان کې زیادت او نقصان ناراضي لکه په پوه شي بس وکړو